دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس په سفر باندې روان وي او هغه سره وخت وي د سنت کولو، نو سنت به کوي او که نه به کوي. نو جواب دا دی چې کله موقع وي او ملګرو ته تکلیف نه وي، نو بیا سنت کول پکار دي. سنت د پرېښودو اجازت په هغه وخت کې دی چې کله موقع نه وي یا د سفر ملګرو باندې تلوار وي یا بل څه حرج راځي، ان بیا په سفر کې د سنت پرېښودو گنجائش دی. ورنه که موقع وي ان پرېښودل بالکل نه دي پکار، کول پکار دي. جی دا ملګری تپوس کوي چې یو کس واده کړی دی، نو د هغه ښځه هغې چې کله د نکاح موقع وه، هغې خپل اختیار د نکاح هغه پلار له ورکړ. نو دی دا تپوس کوي چې دا پلار دیني رور جوړ شو، نو د دې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا دیني رور دا وله موږ پښتو کې نوم کې ایښودی دی، عربی کې دې ته وکیل ویلی شي. او یو زنانه چې کله هغه د نکاح مجلس ته نشي راتلی او د نکاح په موقع باندې په خپله باندې نکاح خوان سره سوال جواب نشي کولی، نو بیا هغه د هغې دپاره وکیل جوړی. زمونږ علاقه کې عموما زنانو کې حیا الحمدلله ډیره زیاته ده، او هغې د مجلس د نکاح ته جرأت نوم نشي کولی چې راشي د حیا د وجې نه، نو هغې یو وکیل جوړ کی. نو دې ته عربی کې وکیل وای، موږ ورته پښتو کې دیني رور وایو. نو دا وکیل هر څوک جوړېدی شي، خپل پلار جوړېدی شي، خپل رور جوړېدی شي. که چېرې یوه زنانه کونډه ده او ډېره موده پس هغه نکاح کول غواړي او د هغې لوی زوی وي، هغه زوی هم وکیل جوړولی شي. په دې کې څه شرعي رکاوټ نشته. او تاسو خو خیر دا تپوس نه دی کړی، ستاسو جواب دې پورې ختم شه. خو یو اضافي خبره هغه به دې ځای کې وکړو، او هغه دا چې زمونږ په علاقه کې دا رواج دی چې کومه زنانه د هغې د طرف نه د مجلس د نکاح کې څوک نکاح خوان سره سوال جواب وکړي، ایجاب او قبول وکړي، نو بیا دغه نارینه زمونږ په معاشره کې د دغې زنانه دیني رور ګڼلی شي. او بیا که دا هغه سړی پردی هم وي، غیر محرم هم وي، نو بیا ته زنانه پرده هم نه کوي او د هغه تګ راتګ هم هلته کې کولو وي. نو د دې خبرې هم اهتمام پکار دی چې دا ناجایز دي. بس د ډیوټي دوره وه چې دی لاړ او د جنۍ د طرف نه نکاح خوان سره ایجاب او قبول یعنې سوال جواب وکړ، بس د ډیوټي ختمه شوه. د دې نه پس که چېرې دا سړی د دې جنۍ د مخکې نه پردی و، نو بیا پردی شو. په دې سوال جواب او وکیل او دیني رور جوړېدو سره دغه سړی د دغې زنانه هیڅ نه جوړیږي، دی به دغه شانتې پردی سړی وي او د ده نه پرده دا به واجب وي. دا مې مختصر جواب درکړ. که چېرې د دې باره کې بیا څوک مستقل تپوس وکړي، بیا به کېدای شي تفصیلي جواب هم انشاءالله ورکړو. دا ملګری تپوس کوي چې یو جومات د دوباره تعمیر دپاره شهید کړی شوی دی، نو د هغې مسجد خلق هغې خوا کې یو اجره ده، نو هغې کې 5 وخته منځونه کوي. او د دې جومات نه 10-15 منټ فاصله کې یو بل مسجد هم دی، نو دی وایي چې هلته کې د جمعې مونځ نه کېږي، نو دی په دغه اجره کې د جمعې مونځ کولی شي او که نه شي کولی. نو جواب دا دی چې که دغه جومات کې د مخکې نه د جمعې مونځ کېده او جایز و، نو بیا د دغې جومات خلق که مناسب ګڼي په دغه اجره کې هم د جمعې مونځ کولی شي. خو شرط به دا وي چې اجره به کلاو ساتي، چې هر څوک مونځ له راځي چې هغه ته پکې رکاوټ نه وي. او که نه دغه خوا کې د جمعې مونځ کوي، نو په هغې کې هم څه حرج نشته. نو په شرط د دې چې په هغه خوا کې جومات کې د جمعې والا شرایط پوره وي او د جمعې مونځ پکې جایز وي. بعضې جوماتونه داسې وي چې هلته کې د کلي جومات وي او هلته کې د جمعې شرایط موجود وي، خو لیکن خوا کې جومات کې د جمعې مونځ کېږي، نو هغه محلې والا وایي چې موږ دې جومات کې د جمعې مونځ نه شروع کوو، بس دغه جومات ته به ځو. نو د دې مطلب دا نشه چې اوس د لومبني جومات کې د جمعې مونځ د سر نه جایز نه دی، بلکې جایز دی. که د ضرورت په وخت کې کوي نو هم کولی شي، که نه کوي دا د هغې خپل یو انتظامي مسله وي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ داسې اوریدي دي چې کله دجال راشي نو د قبرونو نه به مړي راپاسي
او کافران کوي وي نو د دې باره کې وضاحت غواړي. نو جواب دا دی چې دجال له الله تبارک وتعالى اگر چې غیر معمولی طاقتونه ورکړي وي په هغه طاقتونو په سلسله کې یو طاقت بداومي ک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې داغه طرف ته اشاره فرمایلی ده چې دجال براشي خلق تبه او یو کس تبه او چې ته ما خدای اومنه هغه ورته وی چې تا خدای نه منم نو دی به ورته وی چې ستا مور پلار چې کوم وفات شوی دي نو که هغه را پاسي د قبر نه او هغه ته وی چې دا واقعي خدای دی او دی خدای اومنه نو ته بیا ما اومني نو هغه کس به سوچ کوي چې لکه دی به مور پلار زما خمړ دي دی به څنګه ژوند دي کوي نو دی به ورته وی چې او زبیا دا غي خبره به ومنم انو دی به هغه مور پلار ورله د قبر نه را پاسي نو دغلته حدیث کې دا راغلی دي چې د قبر نه بعد د مړ مور پلار نه را پاسي بلکې شیاطین به د دې د مور پلار په شکل کې را پاسي او د کسته به وای چې زستا مور يم زستا پلار يم او ته د خدای اومنه نو دغه طریقه راغلی ده او باقی دغه نشته چې د قبرونو نه مړي را پاسي او هغه به کافران کوي دا خبره نشته جی. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس په یو بانک کې د تنخواه لپاره اکاونټ جوړ کړی دی داغه پیسو ته ضرورت دی د دغه بانک نه هغه قرضه اغستل غواړي نو بانک والا ورته وایي چې تاسو موږ له 15% چارجز په نوم باندې سیوا پیسې موږ لرا کوي نو چې کله ورته دی وای دا خو سود دی نه غي ورته وی چې نه دا سود نه لري دا زمونږ چارجز دي څنګه چې تاسو موبایل ته کارت لوډ کړئ انو هغه کې خصل بسل روپے نه راځي بلکې سپېسي هغه کټ کړئ نو بهر حال په دې نقطه باندې د اشکال دی او دا تاسو کې چې دا قرضه غستل څنګه دي نو جواب دا دی چې ساده جواب هغه دا دی چې دا بانک نه قرضه اغستل او بیا لاکو پسې سپېسي سیوا ورکول کاغه 8% وي کاغه 1% وي او کاغه 10 وي که 15 وي 8% وي نو دا سیوا پیسې ورکول دا سود دی او دا ناجایز دی دا عذر پیش کول چې تاسو زمونږ پیسې ډیره موده استعمال کړئ نو مونږ ته هم حق ته چې مونږ تاسو نه تاسو په وګټئ نو مونږ ته هم حق ته چې مونږ تاسو نه داغي ګټوالو نو داغي د لپاره بیا ښه طریقه دار چې بانک والا د په قرض په نوم نه ورکي د کاروبار د لپاره دی ورکي دغه کسله انو بیا به دې چې څه ګټي ناغه به سره پاغي کې شریک شي دا خو به هر حال د مسلې جواب شو او دغه د کارد والا کا خبره چې سوره پورې تعلق دی نو التکی علما فرمایي چې کله مونږه کارد لوډ کو نو هغه مونږ ته چې میسج راشي چې ستا په موبایل کې دومره پیسې دي نو اصل کې دا مونږ ته هغه پیسې نه را لېږي بلکې دا مونږ ته د دغه موبایل چې کومه فائدہ ده ان هغه مونږ ته را لېږي چې تاسو ته په دې موبایل باندې دومره منټونه ملاو شو دوره تاسو ته میسجونه ملاويږي د دغه پیسو نو الته کې مونږ ورکو پیسې او په جواب کې مونږ له د پیسو په مقابله کې سہولت راځي او فائدہ را روانه ده او هغه فائدہ د منټونو په شکل کې ده یا د اس ام اس په شکل کې ده یا د نت په شکل کې ده الته کې مونږ ورکو پیسې راځي مونږ ته نور سيزونه او دلته کې خدا بانک والا ورکي پیسې واپس ورته پیسې روان دي نو به هر حال دا ناجایز دي او داسې قسم عذرونه د سود د رایج کولو د پاره دا انتهایی لوی ګناه ده چې کله یو انسان ګناه کوي او هغه ته ګناه وای الله پاک ول د توبې توفیق ورکړي خو چې کله یو انسان ګناه کوي او هغه د پاره جوازونه ګوري نو بیا علما فرمایي چې کله نا کله الله پاک د هغه انسان نه د توبې توفیق سلب کی توفیق تیوالی نو بانک والا له داس عذرونه پیشکول نه دی پکار الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول د ناجایزه معاملاتونو په امان کې وساتي دا ملګری تاسو کوي چې یو اداره ده انو هغه خلق له په داسې طریقه باندې قرض ورکي چې کم کس ته ضرورت وي انو هغه لاړ شي بانک والا هغه ادارې ته وي چې زما دا سامان په کار دی
نو بیا هغه دکان ته لاړ شي الته نه سامان والی او د هغې چې کوم بل جوړ شي نو هغه بل دغه ادارې والا لراړي ادارې والا هغه بل د هغه نه وصول کی او هغه پیمنټ دکاندار ته وکي او بیا دغه کس ته ووایي چې ته موږ ته په قسطونو کې دا پیسې راکې نو چې کله پیسې دی واپسی په قسطونو کې شروع کوي نو بیا ته زیاتې پیسې علي نصاب تور د 10 لک روپو سودا کړی ده نو هغه ته یو 10% یا 18% چی وي نو سیوا پیسې ته په قسطونو کې وصول کوي نو دوی وی چې دا طریقې کار جایز دی او که ناجایز دی نو جواب دا دی چې دا طریقې کار ناجایز دی صحیح طریقې کار دا دی چې څنګه چې بعضی اسلامی بانکونه پاغي باندې عمل کوي چې کله یو کس ته سامان پکار شو نو دغه ادارې د اولګي نو دغه ادارې والته دی وای چې مال دا سامان پکار دي چې کوم آیټمز دي هغه دی ورته وای دغه ادارې والدي اولګي نو دغه آیټمز دی په خپل ریسک باندې والی ځان لدی واخلي نو چې کله هغه ځان لواغستل نو هغه د هغه آیټمز او د هغه چیزونو مالکان شو اوس هغه مالک ته دغه خپل خوخه ده چې چاله خیراتی ورکی چاله ارزان ورکی چاله ګران ورکی نو بیا به هغه د کس سره اوس خپل معامله کوي نو دا یو جایز طریقه ده څنګه چې عام دکاندارانی انا هغه خپل دکان له سامان والی بیا گاک راځي نه هغه سره خپل طریقه باندې معامله کوي خو کنه دغه ادارې والا سامان ځان لنالي بلکې دغه کسٹمر له دغه کسره اخلي چې کم کستلې دي نو بیا ادارې والا د هغه وکیل جوړیږي او دغه سامان علي نو چې کله وکیل جوړ شي نو وکیل د پاره په معامله کې ګټه کول دا جایز نه دي نو په دې طریقه باندې کار کوي دا چې کوم ډومبنه منګه او نو بیا خو هغه صحیح طریقه ده خو لیکن دا کومه طریقه چې تاسو وایي نو دا غلطه طریقه ده ځکه چې کله د دکاندار ته بل پیمنٹ کی نو دا دکاندار له د پیسې نه دی ورکړي دا د پیسې په دغه کسٹمر باندې واوختي هغه له ګویا قرض ورکړي او په قرض باندې نفع حاصلول دا سود دی د ملګری یو پوسټ علیګلې دی او په هغه کې د تعویز مذمت کړي دی او هغه کې دی وی چې دا تعویز سکول شوی نو بیا دا تمام اسپیټالونه ختم کړي شي او په چوکونو کې دی مولان کې نولې شي مفتیان دي کې نولې شي او هغه دی دا کار شروع کی تعویزونه دی کوي نو هیڅ ضرورت بني نو د دې دا پوس غالبا په دې گروپ کې مخکوم شیر شوی او دا غي منګه تفصیلی جواب ورکړو خو مختصر جواب دادې چې تعویز کول چې په دریو شرطونو سره جایز دی وړاندې شرط ده چې هغه عربی چې بکوي نمبر 2 شرط ده چې د هغه معنی معلومه وي چې کوم الفاظ لیکل شي د هغه معنی معلومه وي او 3 شرط ده چې په هغه کې د غیر الله نه امداد نیوي غوښتل شوی د شیاطینو نه امداد نی غوښتل شوی نو کدا 3 شرایط په یو تعویز کې موجود وي انو دا تعویز جایز دی لومبای خبره ده دویمه خبره ده چې دغه تعویز منګه داسې نه غنو چې ګنې بس دا تعویز اثر کوون کې دی بلکې منګه وایو ک الله تعالی اثر پکې واچو نو اثر اچون کې الله تعالی دی څنګه چې یو مریض دوايي خوري نو هغه مریض الله پاک ورله صحت ورکړي دوايا کې خو صحت نشته الله تعالی غواړي دوايا کې به شفا واچي الله پاک نه غواړي نو نه راځي نو چې څنګه دوايي د اسباب درجه کې ده دغه شانته تعویز دا د اسباب درجه کې ده ذاتی طور نه دوايي اثر کوونکې شی ده او ذاتی طور نه تعویز اثر کوونکې شی ده نو په دی وجه باندې تعویز کول دا جایز دي او داسې طریقو باندې میسج کول یا پوسټونه جوړول دا نه دی پکار بلکې دې ته کته شي چې بعض اوقات اسپیټال دی او دا زمونږه دی وخت خو بنده ذهن کې هر خبره موجود ني غني داسې تعداد شایع کیږي اسپیټالونه خپل ریکارډ شایع کوي چې په دې مرزونو کې زمونږ دوره کسان خشو او دوره کسان مړ شو نو بیا خو کچره یو سړی دا وایي چې هسپتال ته ضرورت ته دینه کسان مړیږي
نو دغه خبره چې مونږ وکړه چې مؤثر بالذات دا د الله جل شانه ذات ته نه اسپیټال چاله صحت ورکول شي نه تعویذ چاله صحت ورکول شي دا ټول د اسباب درجه کې دي او مونږ ته حکم دی چې د خپل ضرورت په وخت کې اسباب اختیارول پکار دي او یقین په الله تعالی ساتل پکار دي. دا ملګری تاسو کوي چې د اشراق د موس ټیم سوري سټه مپوري د اشراق موس کیږي. نو جواب دا دی چې د شریعت په نظر کې طلوع فجر سره د ورځې ابتدا کیږي. ورځ شروع کیږي د طلوع فجر نه او ختمیږي په غروب آفتاب باندې. نو د طلوع فجر نه د غروب آفتاب پورې دا ټول ټیم چې دین دا د ورځې ټیم دی. نو دا مختلف کیږي، کله ورځ اوږدیږي کله لنډیږي. نو چې یو کس د اشراق ټیم معلومول غواړي نو هغه دی د طلوع فجر نه والی تر غروب آفتاب پورې دا ټول ټیم معلوم کی چې دا 16 غنټې دي 16 منټونه دي او بیا د په 4 باندې تقسیم کی. نو چې هغه حاصل سوم راغی انداړم باندې 1/4 یعنی یو سلورمه حصہ چې ده نو دی پورې اشراق کیږي او د دینه پس بیا د چاش ټیم شروع شي. دا ملګری تپوس کوي چې دا یو جمله ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مظهر شان خدا ہے. د دې به څه مطلب دی؟ جواب دا دی چې دا جمله داسې ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مظهر شان خدا ہے او معنی دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی صفاتو ښکارا کون کې دي. معنا دا چې الله تعالی کوم صفات دي، کاغه د الله تعالی صفات د علم دی، کاغه د قدرت دی، کاغه د رحم دی، کاغه د غضب دی وغیرہ وغیرہ. نو دا ټول صفاتونه دا مونږ ته نو معلوم، دا مونږ ته الله تبارک وتعالى ښکارا کړو او میاس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطه جوړه شو. نو معنا دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی د صفاتونو په امت کې متعارف کون کې دي، خلق ته د هغه صفاتو پہچان ورکون کې دي او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض منصبی او شان نبوت دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق ته د الله تعالی تعارف کړی دی، د الله تعالی د وحدانیت او د الله تعالی د تمامو صفاتو. دغه جملې جی معنی دا ده. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په اودس کې دی او په موبایل کې د قران پاک تلاوت کول غواړي نو په ملاسته باندې تلاوت کول شي او کنه شي کوله که پناسته باندې وکي. نو جواب دا دی چې چری څه عذر ورته نوي بیا په پناسته باندې تلاوت کوي، په ملاسته باندې قران پاک قتل د هغه تلاوت کول دا د قران مجید د آدابونه خلاف خبره ده. او کنه عذر وی ناسته کول نشي نو بیا خو د معذور احکام هغه جدا دي، بیا پکې څه حرج نشته. جی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو دوه ملګری د ختم نبوت کانفرنس لتلیو یو ځای ته انو هغه واپس رالل انو مونږ ته وای چې مونږ له د تیلو پیسې راکې ځکه چې مونږ د ختم نبوت اجتماع لتلیو. نو دوی دا تپوس کوي چې مونږ هغه له دغه چاندې نه پیسې ورکول شو او کنه شو ورکول. نو جواب دا دی کچری تاسو د ختم نبوت په کار باندې دی لیګلی وي یا د ختم نبوت مقامی حضراتو د یو خدمت د پار راغوختی وي نو بیا خودی د ختم نبوت په کار کې تلی دي، د ذمہ دارۍ په کار کې تلی دي، نو بیا دیلا ته هغه پټرول او دغه سفر خرچ مناسب انداز کې ورکول چې څوره خرچه شي اندغه جایز دي. خو لیکن که په خپل سوي باندې احتمال تلی وي او بیا تاسو نه خرچه غواړي نو بیا دیلا د دې چندې نه ورکول جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې په جادو سره د کاروبار بندش کیږي او کنه کیږي، کدا د اعمال او اثر وی یا سوي د دې باره کې موږ معلومات راکړي. نو جواب دا دی چې کاروبار کې اوتار چړاو د ژوند حصہ ده، کله ګټه کیږي کله تاوان کیږي، کله کاروبار ښه کیږي کله خراب کیږي.
دا د ژوند هغه روټین دی او دا د الله تعالی یو نظام دی چې نه یو سیز مسلسل په بره رواني نه مسلسل په کته رواني، کله په کته ځي کله په بره باندې ځي. باقی د جادو په ذریعہ باندې نقصان رسیدې شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رسیدلو او تمام علما مفسرین فرمایي چې نبی علیہ السلام باندې جادو شوی او د دنیا په کارونو کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بازی نیم خبره یریدا. نو په دې ذریعہ سره قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله، چې د جادو په ذریعہ باندې د الله تعالی په حکم باندې ضرر رسیدې شي چې الله تعالی وغواړي. او باقی د اعمالو نتیجه کې دی شي، د اعمالو اثر د انسان په ژوندۍ باندې وي، د انسان په کاروبار باندې وي. نو که د جادو باره کې شک وي هغه د پر اعمال په کار دي، هغه اخیرنی دو سورتونه یا چارقل یا آیت الکرسی د دې ورد ډیر په کار دي. او که اعمالو خبره وي نو په اعمالو باندې نظر ثانی په کار ده. او باقی اعمال خپل صحیح ساتل په کار دي، د قران پاک تلاوت کول په کار دي. او که کاروبار کې سکتواله برواله راځي نو فضل شکوک او شبهات په ځای باندې دې تم قتل په کار دي چې دا د ژوند یو حصہ ده. کله به ګټه ډیره وي، کله به لګوي، کله به کاروبار خکېږي، کله به کمزوري کېږي. نو دا مد نظر ساتل په کار دي. هر یو وړه او لوی خبره په جادو باندې ورتپل دا بعض اوقات د عقیدی کمزوري طرف ته بندبوزي. دا ملګری ته پوس کوي چې زمونږ یو دوست دی او هغه ماشاءالله 15 وخته منځ کوي، خو دیندار دی، خو لیکن چې کله سجده لګي نو هغه وایي چې پرزماړه کې راځي چې دا زما اخیری سجده را. ان دې ته پوس کوي چې دته څه مسله ده. نو جواب داده چې دا خو یو خبره ده چې یو انسان خپل عبادت اخیری عبادت غني، ناغي کې به داغه خشوع هم سیواوي، خضوع هم سیواوي، الله پاک طرف ته توجه انابت به ډیر وي. او بزرگان داسې وي چې هر یو عمل دا د خپل ژوندۍ اخیری عمل غنل پکار وي. بیا پته نه لګي د ته موقع ملاويږي او کنه ملاويږي. نو چې کله مونږ او تاسو عبادت کو او هغه د خپل ژوند اخیری عبادت غنو نو هغه کې به خشوع خضوع سیواوي. نو دا یو خجذبه ده، یو خسوچ ته په دې پریشان کېدل نه دی پکار. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږه علاقې په رواج دی چې کله د وخو د کټای رزي راشي نو د وخو مالک اشر غواړي هغه د پاره ډیر زیات تاوان هم کوي او هغه چې کله واخه کټ کوي هغه اشرګندي نو شاتنه ډولکو والا ورپسې ډولکی غږی. نو دی وی چې دا ډولکی غږول په دی وجه ضروری دي، د دې نه بغیر دغه خلک کار نه کوي، دغه مالک تاوان ډیر وشي او هغه بیا کار نه کوي. نو د دې شرعي حیثیت څنګه دی؟ جواب داده چې ډولکی غږول دا ناجایز کار دی. او بیا دغه صورتحال کې دا تاسو چې سو انده د دې لپاره عذر نشي جوړې دي ځکه چې متبادل لارې ډېری موجود دي. اوس خو هغه په خواني سیستم دی هم نه، اوس خو ارزه کې مزدوران ملاويږي. نو چې کوم خرچ دی په اخلي باندې کوي، د ډولکو والا له پیسې ور کوي، نو باغې باندې پټېکه باندې ورکی مزدوران به ورلکټ کی، نو دی به د غمونو نم خلاصي، د ګنا نه بم بچي، د ټینشن نه بم بچي. خو به هر حال کې چې مزدور نه ملاويږي نو هم دا کار جایز نه دی، ناجایز کار دا به هر حال ناجایز وي. دا غي د پاره که هر څومره عذرونه وکړي شي انداغي عذرونه په وجه باندې هغه کار جایز کیږي نه. جی دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ کور کې سې بیماری سیوا شوی وي نو ما خپل پلار ته وی چې کور بس صدقه ورکو. نو یې پلار راته وی چې زه د کاروبار نه د صدقې پیسې د خپل روټین مطابق وباسم. نو ما ورته وی چې هغه خو د کاروبار صدقه شو، د کور صدقه خو نه ده. نو دی دا تپوس کوي چې دغه پیسې به صرف د کاروبار صدقه وي او که دغه پیسې د کور د صدقې کار کولی شي. نو جواب داده چې کله یو انسان نیک عمل کوي، که هغه بدنی عمل وي که هغه مالی عبادت وي، نو د هغې افادیت سوره ډیر دی. نو دا د هغه نیت باندې منحصره ده. که یو سړی ډیر نیتونه وکړي نو هغه ته پکې هغه ټولې پهلوګانې میلاو شي.
او کنه د یو خاص چیز نیت وکړي نه خاص نیت پورې دا هغه عمل منحصر وي. نو دا ستاسو والد صاحب چې د کاروبار نه کومه صدقه ورکوي نو دا صدقه کافی ده، خو په شرط د دې چې هغه پکې د کور د پریشانو یا د بیمارو د دغه د دفع کېدو نیت وکړي، د کاروبار د ترقۍ نیت وکړي، د دغه کور د بیمارو او د حالاتو د برابرېدو نیت وکړي، نو بیا دغه یو صدقه کافی ده. او کنه تاسو کور کې په خپل ترتیب باندې صدقه ورکوي نو یو نیک عمل دی چې سوره ډیر وي نو دوره خده، خو لیکن تر څو پورې چې د کافی کېدو خبره ده نو نیت چې پکې وشي نو بیا کافی ده. او کنه نیت صرف د کاروبار د پاره وي نو بیا هغه صرف د کاروبار د پاره وي. دا ملګری تاسو کوي چې دا د پاسپورت کاروبار نن سبا شروع شوی دی نو د دې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې په دې باندې دلته پاکستان کې ډیرو دارالفتاګانو مفتیانو حضراتو د ناجایز والی فتوا ورکړې ده. په هغه کې دارالعلوم کراچۍ، جامع بین نوري ټاون، دارالعلوم حقانیه، اکوړه خټک، دا غټي ادارې هغه په دې باندې د ناجایز والی فتوا راغلې ده. نو ځان ته ساتل پکار دي او چې تاسو وایي چې هغه وی چې موږ د چانه تپوس کړی دی نو هغه وی چې دا جایز دی، نو اصل کې دا خبره چې مختلف شي نو موږ وایو کنه یو مفتی یو سوی بل مفتی بل سوی، د شریعت مسله دا هر ځای کې یوي. د دنیا په یو ګوټ کې چې کوم شریعت مسله ده بل ګوټ کې به هغه مسلې، خو کله ناکله دا سوال کوونکې د سوال په داسې طریقه باندې وکي چې هغه د بل سوال کوونکې د طریقې نه مختلف وي. نو چې کوم دلته کې طریقې کار بیان شوی دی انو هغه مطابق دا کاروبار دا ناجایز دی، ځان ته ساتل پکار دی. د ملګری یو کالج کې سبق وای او الته کې پرنسپل دی بهر نه پریدي نو دی تپوس کې د جمعې د موز بارکه چې منګه کالج کې د جمعې موز کول شو او کو نشو کولې خطبه وسو کوئی من سره علما نشته، صرف حافظان دي، قاریان صاحبان دي، نو دی د دې بارکه معلومات حاصلول غواړي. نو جواب داده که چېرې دغه کالج په داسې یو ځای کې وي چې الته کې د جمعې شرایط موجود وي، یعنی خاریه وي یا غټ کلی وي چې الته کې ضرورت زندگی میسر وي او داغي ګردو پیش چې کوم علاقه د التم د جمعې منځونه خلق کوي، نو بیا دا ضروری نه ده چې تاسو د کالج نه د جمعې د موز د پاره بل په لاړ شي. کالج کې لوی لوی حالونه وي او عموما دوره 400-500 کسان چې وي نه کالج کې جمعات هم وي، نو که جمعات وي نو الته کې تاسو مسکول شي، که جمعات نه وي ان بیا په یو لوی ځای کې یو کلاو ځای کې د جمعې موز هغه تاسو قائمول شي. او دا غي د لپاره طریقه دا ده چې یو ملګری بهر کتابونه ملاويږي، وړو کې پاکټ سایز کتابونه ملاويږي، ان هغه کې خطبه لیکلي ناغه خطبه دی یاد کی او بیا چې کله ملګری راجم شي په ټایم باندې انو یو کس ته بانګ وي او بیا دی هغه کتاب نه خیر د خطبه وي که په یاد باندې ورته ویل ګرانی او بیا د 2 رکعاته د جمعې موضوع پڑھاو کی. نو د کالج کې دنه د جمعې مسکول دا جایز دی. دا ملګری تاسو کوي چې زه ګلګت کې یم او د صحرا شاړ ځای دی 2 کیلومتره فاصله کې زمنګ نه بازار دی، ینه دومره منګه شاړ ځای کې پاتې کیږو د آرمی ځای دی. ان الته کې زمانه مخ کې چې کوم امامو ناغه د جمعې موز دیته شروع کړی دی او دیته داسې ښکاری چې دغلته کې د جمعې موز جایز نه دی، نو دی وی چې د هغې دپاره موږ له څه طریقه اختیارول پکار دي. نو جواب دا دی که چېرې دغلته کې د جمعې مونځ د شرایطو په لحاظ سره جایز نه وي نو بیا چې کوم کس د جمعې مونځ دغلته شروع کړی دی نو هغه له شروع کول نو پکار جایز نو تاسو دغه ذمہ دارو ملګرو سره دغه چې کوم تاسو کوم ځای کې یی د هغه ځای چې کوم ذمہ دار دي مشران دي نو هغه سره په ښه انداز کې خبرو کوي، په مسله باندې پوهه کوي، خیر دی نورو دارالفتاګانو ته خپل تحریر چې کوم صورتحال دی نو هغه تحریر کې ولېږي چلته نه فتوی راشي نو هغه به نور هم مطمئن شي.
د الای کې چری هغه تاسو په خبره نه مطمئن کیږي کنه تاسو په خبره مطمئن شو او د مسلې په لحاظ سره جمعه جایز نه وي دا جمعه بندول پکار دي او کنه تاسو په خبره نه مطمئن کیږي نو بیا خپل تفصیلی صورتحال په مختلفو دارالفتاګانو ته ولېږئ نو چې هغه کوم جواب راولېږي دا غي مطابق به تاسو بیا مخکې خپل کار روان کیږي دا ملګری تاسو کوي چې دا عام طور یو خبره مشهوره ده چې د ګناهګار نه نفرت نه دی کول پکار بلکې د ګناه نه نفرت کول پکار دي نو وی چې دا خبره صحیح ده او که غلطه ده نو جواب داده چې دا خبره صحیح ده او د دې په صحیح مطلب باندې ځان په یولو د پاره په دې مثال باندې غور پکار دی لکه یو ماشوم بچی دی د مور د غیږ ماشوم دی د مور پایس کی او هغه ځان څخه کو هغه ګندګي وکړه لوی بول وکړه ټول پاغي کې لت پت دی ان د مور به دغه ماشوم سره سره وی آیا هغه بر د ماشوم نه نفرت کوي او کنه دغه ګندګانه به نفرت کوي نو انسان سره دغه رویه هغه له اختیارول پکار دي چې کله یو انسان کې ګناه وي انو دغه انسان نه نفرت نه دی پکار بلکې د هغه دغه ګناه نه نفرت پکار دی او د هغه په نتیجه کې داسې کوشش پکار دی د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چې هغه انسان نه هغه ګناه لری شي او هغه قابل نفرت سیز چې په هغه کې دی چې هغه دغه نه ختم شي